أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون سورة الأعراف 191 نمبر آیات په دې آیات کې رد شرک د فی الخالقیت یعنی په دې مسله کې په دې شرک په هغه قسم باندې رد دی چې د کم تعلق د خالقیت سره د دې حاصل دا دی چې د ټولو کائنات او د ټولو مخلوقات خالق یو الله تعالی دی، بل څوک نه دی. او کم خلک د ځینو شیزونو نسبت پکې بل چاته هم کوي چې څه شیزونه پکې بل چا پیدا کړي دي، لکه بت پرستو خلکو به بتانو باره کې د عقیدې لرلې، قبر پرستو خلکو به د ځینو قبرونو باره کې د عقیدې لرلې، نو په دې کې به دغه عقیدې رد وشي. او دا قسم دی د شرک نه. څوک دا عقیده لري چې په دنیا کې یو ذره هم بل چا پیدا کړل، نو دا شرک په خالقیت شو او دا سړی مشرک وګرځید. نو په دې ځکه کې دا رد دی د شرک په خالقیت. نو چې کله شرک په خالقیت رد شي، نو توحید په خالقیت به خپل ثابت شي. دا یو بل تضاد دی. مثال په تور معنی چې شپه راړو شي ورځ به خامخا راځي، ورځ راشي شپه به خامخا تری. نو چې کله رد د شرک په خالقیت وشو، توحید په خالقیت په خپل معنی ثابت شو. او دا په طریقه د زجر باندې الله تعالی وایي ایشرکون ای دوی شریکان جوړي ما هغه څوک لا یخلقو چې هغه نشي پیدا کولای شیئا هیڅ شي، د یوې ذرې خالق هم نه دی، یو ذره هم پیدا کولی نشي، بیا هم خلق هغه راخلي د الله تعالی سره په صفاتو کې شریک ګڼي. وهم یخلقون او دوی په خپل معنی پیدا کړی شوي دي یا جوړ کړی شوي دي. ولا یستطيعون لهم نصرا ولا انفسهم ینصرون. دې ځکه کې رد د شرک دی په استعانت چې په امداد وختلو کې چې کوم شرک کېږي دا غیر رد شو. شرک پر استعانت دې ته ویل کېږي سړی دا عقیده لري چې بغیر د اسبابونه، بغیر د ظاهري اسبابونه یو بل چا بالا کې ته عقیده لري چې دا هم زما سره مرسته کولی شي او زما د حالاتو نه خبرېږي، او اگر چې هغه معینې نه زی نه ما ظاهري وسایل او اسباب وسره نشته دی، خو بیا هم زما سره مرسته کولی شي. د وسایلو لاندې د اسبابو لاندې مرسته غوښتل دا شرک نه دی. لکه سړی چا کور ته ورشي د هغې نه قرض پیسې راخلي، ګینټي پکاري، بیلچې پکاري، دا مې استعانت ته امداد غوښتل دي، خو دا شرک نه کې نه راځي. شرک هغه راځي چې کله بغیر د اسبابو نه د چا نه مرسته غواړي. لکه ډېر خلک د ځینې بزرګانو باره کې عقیده لري چې سړی سره مرسته کولی شي. یهودیانو به د عزیر علیه السلام باره کې عقیده لرله، شیعګانو کې ځینې خلک د علي رضی الله تعالی عنه باره کې عقیده لري، ځینې خلک د امام حسین رضی الله تعالی عنه باره کې لري. او داسې ډېر خلک په دنیا کې شته دی چې هغه د مخلوق باره کې هم د عقیده لري چې دغه خلکو اوږده لاسونه دي او موږ سره داسې هم لاس کولی شي. نو په دې ځای کې به د دغې ټولو عقایدو رد وشي چې بغیر د اسبابونه د الله نه بغیر هېڅوک هم د چا مرسته کولی نه شي. او بیا پاتې شو د دوی بوتان او قبرونه چې هغې د خپل ځان سره مرسته نشي کولی، د خپل حال نه خبرېږي، او جسم ورته وایي نو هغه په اسم نه پوهېږي. نو مرستې کول د بل چا سره دا خو ډېرې غټې خبرې وروستۍ خبرې دي. نو الله وایي ولا یستطیعون لهم نصرا، او طاقت نه لري د دوی دپاره د مشرکانو دپاره نصرا د امداد کولو، نو که دا بوتان نو هم که دا قبرونه نو هم. ولا انفسهم ينصرون، او نه د خپل ځانونو سره امداد کولی شي. دغه بوتان دي که به دې ته ماتې کو ارته چې بکیر خپل ځان دفاع نشي کولی. دغه شان قبرونو خلق دي، نو که دا قبر ته ورانه او هر څه چې ورسره کې د خپل دفاع کولی نشي، او د خپل ځان نه خبرېږي چې دا زما قبر چا وران دا نشي کولی. نو معلومه دا شوله چې دا د خپل ځان د امداد نشي کولی، د بل سره به بغیر د اسبابونو د کوم ځای نه امداد وکړي، نو قطعا نه کولی نشي. د بوتانو امداد نه کول خو واضح خبره ده. او د قبرونو هم دا سړی ښکاره بالمشاهده یې چې سم نشي کولی. د نبی علیه السلام د راتلو نه مخکې ډېر مشرکان هم د دې خبرې قایل شوي د تجربې نه وروسته چې د بوتان هیڅ نشي کولی. متنبي او تاریخ نقل کړی دی د یو کس په حواله باندې. هغه وایي چې نبی علیه السلام کله نو راغلی، د هغې نه مخکې به زموږ داسې حساب و چې ځان نه بوتان جوړ کړي وو. نو ځینې بوتان داسې وو چې په کور کې به زموږ څوکیداري کوله، دې لپاره مقرر کړي چې کور کې به زموږ حفاظت کوي. ځینې به ځان سره سفر ته وړل، بل سفر بوتان وو، داسې د هر شي لپاره ځان له یو ګټه توکلي وو، یو شی امتزاز کړی و. نو دا وایي چې موږ یوه ګټه په شا کړې وه د بوت،
او کم چې د سفر بوت و چې دا په سفر کې موږ د مصیبتونو نه بچ کړي. نو دا ګټه موږ وړله یو ځای کې موږ کېښودله، یو اوږد سفر د شام ته روان یو، نو چې موږ د خپلو ضروریاتو دپاره تقسیم شو. دا کس وایي چې ما خپله ګټه چې ما کله بوت کېښودو زه اودس ماتې لپاره لږ لرې لاړم، د ملګرو نه لرې وتلم. چې ما کتل نو یو ګیدړ راغی، دې بوت ته یې خپچوته کړه، متیازې ورته کولې. ما زړه کې راغله چې دا خو د بوت باندې به متیازې کوي، دا خو بد کار دی، خو زه دې ته خو موږ غټ غټ نسبتونه کوو، دا خو موږ ساتي نو ځان ونه ساتي، د بوت د ګیدړ سره به چل وکړي. خو دې بوت حرکت هم ونه کړ چې وزه راغله نو بوت لوند او ګیدړ پرې متیازې کړي وي. دا کس وایي چې ما راواغسته یو ژورې کان ته مې ګزار کړ چې دا خپل ځان نه ګیدړ نشي شړلی، ته به زموږ سره څه مرسته وکړي. او د هغې نه بعد ما د بت پرستۍ نه په هغه زمانه کې توبه ویستله. داسې ډېر واقعیت په دې باره کې شته دی. نو دې ځای کې د شرک په الاستعانت د تردید دپاره داسې طریقه اختیار شوې ده چې دا د ترقي د ادنان اعلا ته ده، یعنی غټ د بل کس سره امداد کول او د هغې سره تعاون کول دا خو ډېرې غټې خبرې دي، دا خو وروستۍ خبرې دي. خو دا بوتان چې کوم دي د خپل ځان سره هم امداد کولی نه شي، د خپل ځان نه هم نه خبرېږي. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ، او که تاسو رابلئ دې لره إِلَى الْهُدَى یوې سمې خبرې ته، لا يَتَّبِعُوكُمْ دې ستاسو تابعداري نشي کولی. دا چې کوم دی دا شرک، دا رد دی د شرک په دعا کې چې د الله نه بغیر د بوتانو نه د قبرونو نه سوالونه کول دا شرک دی. او په دې ځای کې تفسیري انداز باندې رد کېږي چې دا کار غلط دی. الله وایي که تاسو رابلئ دغه قبرونو والا یا دغه بوتان هر یو چیز چې کوم تاسو د الله تعالی سره په مصیبتونو کې شریک کړی او سوالونه دې کوئ، که دغه تاسو رابلئ إلى الهدى سمې خبرې ته. د إلى الهدى کې دوه احتمال دي. یو احتمال دا ده چې تاسو رابلئ دې لره یعنی یو د فایدې خبره ورته ښایي چې په دې باندې عمل وکړي، نو دغه بوتان او د قبرونو والا هم تاسو خبره نشي اورېدلی، تاسو په خبره باندې عمل نشي کولی چې تاسو ته غوږ کېږي تاسو خبره واوري، بس هسې ګټې دي چې څه مرتبه هسې وایه، څه پیدا پکې نشته. او دویم احتمال دا دی تاسو راوبلئ دې لره إلى الهدى سمې خبرې ته معنا ده چې تاسو د بوتانو ته سوال وکړئ او د قبرونو ته سوال وکړئ چې موږ ته هدایت وکړه، موږ ته نصیحت وکړه، نو بیا هم د تاسو خبره نشي اورېدلی، تاسو ته هېڅ نصیحت کولی نشي، تاسو ته هېڅ لاره ښودلی نشي. نو حاصل دا شو چې تاسو تر پیدې خبره ورخایي نو عمل پې نشي کولی، او که تاسو ته سوال کوئ چې ما ته سمه خبره وکړه، تا ته هم سمه خبره نشي کولی. نو چې کله ستا په خبره باندې عمل نشي کولی او تا ته هم نصیحت نشي کولی، دومره کمزوري درجې والا څیزونه دي، نو بیا د دې نه امداد غوښتل او عبادتونه کول دا خو ډېره وروستۍ خبره ده، خو ډېره د بېوقوفۍ خبره ده. بیا الله وایي لا یتبعوکم، ستاسو تابعداري نشي کولی. نو دا غوڼ آیات چې کوم دی دا رد د شرک شو په دعا، د دعا کې چې کوم شرک کېږي یعنی بغیر د اسبابو نه سوال کول صرف د الله تعالی نه پکاري، مخلوق کې د هیڅ چا نه پکار نه. سواء علیکم برابر د پتاسو باندې ادعوتموهم که تاسو رابلئ دې لره یعنی یا په ځان پوهوئ یا هغه پوهوئ، په دواړه صورت کې، او ام انتم صامتون یا چپ پاتې کېږي، د دواړه یو شان کېږي. سواء علیکم برابر د پتاسو باندې که تاسو رابلئ دوی لره او یا چپ پاتې کېږي، یعنی که هېڅ نه غواړئ نو یو شان خبره ده، او که څه غواړئ یو شان خبره ده، هېڅ فایده پکې نشته. ان الذين يقينها كسان تدعون جداسر بلي من دون الله د الله بغیر عباد دا بندگان دي امثالكم استاسی بشانت کی. دا هم رد شرک دی په دعا. دا دویم آیات هم په دعاګانو کې چې کوم شرک کیږي دا غي تردید پدې کیږي. الله تعالی وکي تاسو را بلای حق کسان ان الذين يقينها حق کسان تدعون تاسو را بلای من دون الله د الله نه بغیر یعنی دعاګانې تغواړي عباد دغه بندگان امثالکم ساسو بشانت کی. دین مراد قبرونو والا خلق دي، بوتان ته نه دي مراد، ځکه بوتان زموږ شان انسانان نه دي. فادعوهم تاسو راو بلای دی لرا فليستجيبوا لكم دې قبول والے وکي تاسو د پاره. که تاسو قبرونو بارکه سوچ لاره جدا و زمونږ کارونه وکي الله وی کولای خو نشي، خو که تاسو بیا ماقیده ده زې تدریب وکي او دعوت ورکړي سوال دی وکي بیا فليستجيبوا لكم هغه دې قبول کې تاسو د پاره تاسو ضرورتونه دي پوره کی نو اس کله هم پوره کولی نشي. ان کنتم صادقین که تاسو رښتونی یې الہم ارجلون ایشتری د دې د فارغ پی يمشون بها روان چې په هغه باندې د دې حاصل دادی دا هم د رد شرک په دعا کې چې دغه مخلوقاتونه چې قبرونو والا دي یا بوتان دي د
د دې سوال کول وای دومره عبث دي وای څوک چې چا سره مرسته کوي چا سره تعاون کوي نو یا خو دغه سره خپې ور سره خواله ورشي یا ور او وګونه ور سره نو ستا خبره به ووري سترګې ور سره نو ستا حالات به ویني خو دغه بوتان او دغه قبرونه والا دغه هیڅ د ټیم کې نه لري د ځکه کې نفي د خپو د لاسونو د نه چې کني لاسونه بيخي نشته او نه نفي د سترګو د ځکه سترګې بيخي نشته اصل کې د هغه صفات نفي د کوم صفات د سترګو سره متعلق دي د لاسونو سره متعلق دي د خپو سره متعلق یعنی بوتان چې چا جوړ کړي نو چا بوت وګړي احساس کړي نو هغه لاسونه جوړ کړي لاسونه یې خپېمي خو دغه لاسونه باندې دوی حمله نشي کولای یو شی نیولې نشي او دغه شم دغه خپو باندې چې کوم ولا چا سازي کړي دی بوتله نو بدغه باندې تللی نشي دغه شان کوم سترګې چې په دې بوت کې تاسو تخکار دغه سترګې لیدل نشي کولای نو اثر کې د لاسونو د خپور سترګو هغه صفاتونه نه پیدا دغه صفاتونه پکې نشته کنه سترګو تاسو په نظر راځي دغه شان قبرونو کې چې کوم انسانان پراته دي نو هغه هم خپل لاسونه سترګې اعضاء چې کوم دي قبرونو کې پراته دي شته اړو کې موجود دي لاسونه اړو کې موجود دي د خپو اړو کې موجود دي خو دغه خپل لاسونو کې هغه صفات نشته چې کوم د نیولو یا راتللو کم قوت لري هغه پکې نشته نو بده وجه باندې مفسرین لیکلي چې الہم ارجل يمشون بها آیا اشتری ردوی د فارغ پیج روان شي په هغه باندې نو بده کې د خپو چې کوم صفات د يمشون بها د نفي د تللو دا نفي د خپو د خپې نشته خپې شته خو هغه خپې نشته چې کوم خپو باندې دی لاړ شي تلې بنش الہم ام لهم ايدن آیا اشتری د دې د فار لاسونه یبتشون بها چې حمله وکړي د په ذریعہ باندې یعنی اوسې پیراونه سي ام لهم اعین آیا اشتری د دې د فار سترګې یبصرون بها چې لیدو کې په هغه باندې اس سترګې شته خو لیدلو والا سترګې نشته ام لهم اذان آیا اشتری د دې د فار غوګونه يسمعون بها چې واوري په دې باندې نو یې نشته چې ټول حواس دې نه پښو حواس نه لري نو بیا به تاسو سره مرسته د کوم ځای نه کوي او تاسو به پوهوي څنګه قولی دغه ورته وای راو بل شرکاءکم شریکان خپل ثم کیدون بیا زما خلاف تدبیرونه جوړ کړي ځنې علماء لیکلي چې دا د یو سوال جواب دی مشرکانو په نبی عليه السلام ته ویل چې ګوره زمونږ د بوتانو دومره سپکاوی مکوه چې یاره د خپې هم نشته لاسونه هم نشته سترګې هم نشته او کدی نو د اس شي نه د صفاتونه نشته دي ول دا بوتان به د باندې سچر وکي به د لیونه کې یا به د مړ کې بس سچر به در باندې وکي او دې بوتانو نزان ساته دومره باس بس مکوه الله تعالی نبی عليه السلام ته ویل چې قرید شرکاءکم ورته وایا د کافرانو چې ما په اسې مې راوي خو راو غواړي د شریکان خپل ثم کیدون بیا زما خلاف تدبیرونه جوړ کړي دغه بوتانو ته وایا چې بس سره کې نو به کوس تم تاسو هم مشوره ورکړي فلا تنذروني بیا ما ته اس مهلت مرا کوي یعنی بدی کار کې تاسو ناکام یې ما اسې مې راوي دغه سيزونه نه یره نه د پکار